استاسو دغه نوې جلسه او کانفرنس چې د ختم نبوت په عنوان سره منعقد دی. محترم ګڼ شمېر علما اکابر مشایخ دلته تشریف فرما دي. ما نه مخکې هغوی تاسو ته تفصیلا قیمتي مدلل بیانونه وکړل. اصل میلمانه هغوی هم را رسېدلي دي، هغوی به انشاءالله العزیز اصل تفصیلي بیانات کوي. زه د وخت په مناسبت سره مختصرو الفاظو کې څو معروضات ګزارشات عرض کوم انشاءالله. محترمو زموږ ستاسو په دې باندې ایمان دی. الله د نبوت کومه سلسله د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړې وه، هغه سلسله الله په امام الانبیاء محمد رسول الله ختم کړې ده. زموږ ستاسو ایمان دی الله کومه سلسله د انبیاو چې دنیا ته رالیږلې وه په امام الانبیاء محمد رسول الله سره الله هغه سلسله ختم کړې ده. د ختم نبوت هغه تاج الله د محمد رسول الله په سر باندې ایښی دی. دغه عزت الله رب ذوالجلال زمون پیغمبر محمد رسول الله ته ورکړی دی. د نبوت دغه تمام کمالات او فضائل الله زمون په پیغمبر محمد رسول الله باندې ختم کړی دي. اوس د هغه نه وروسته چې څوک د نبوت دعوه لري دا د رسول الله په هغه عزت باندې حمله کوي، دا د رسول الله په هغه مرتبه باندې حمله کوي، دا د رسول الله په هغه تاج باندې حمله کوي. کم د ختم نبوت تاج چې الله رب ذوالجلال محمد رسول الله ته په سر کړی و، مونږ تاسو دلته راجمع یو د دې اعظم اظهار کوو چې انشاءالله مونږ به د رسول الله د عزت هم حفاظت کوو، د رسول الله د هغه تاج د ختم نبوت هم حفاظت کوو. کم چې الله رب ذوالجلال ورپسر کړی و مونږ به هغې مخې ته سیسه پلای ہوئی دیوار جوړېږو. کم دشمن چې په کم شکل کې هم په هغې حمله کوي مونږ به د هغې پنج ماتو، مونږ به د هغوی هغه لاسونه ماتو، مونږ به د هغوی هغه ژبې بندو، مونږ به د هغوی قلمونه ماتو. په هر قیمت باندې به د رسول الله د ختم نبوت حفاظت کوو انشاءالله العزیز. ټول ملګري انشاءالله. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې تاسو وګورئ، عهد اول که تاسو اوچت کوئ کتابونه وګورئ، روایات احادیث مطالعه وکئ. هغه وخت کې که یو څوک اوچت شوی و یو ډاکو د رسول الله په دغه تاج باندې حمله کړې وه، یو ډاکو که په دغه مرتبه باندې حمله کړې وه، هغه وخت کې اسلامي ریاست په خپله توره باندې د هغه خلکو کار تمام کړی و، د هغه منونکي قتل کړي و. یقین وکړه عهد اول کې د دغسې خبیثانو خلاف کتاب قلم ته ضرورت نه و، د دغسې خبیثانو خلاف بیان ته ضرورت نه و، د دغسې خبیثانو مردارانو پلیتانو خلاف جلسې جلوس ته ضرورت نه و، قرارداد بس کولو ته ضرورت نه و. عهد اول اوچت کوي، روایات اوچت کوي، احادیث اوچت کوي، ګواه دي ورباندې زمون کتابونو د روایاتو احادیثو کې موجود دي. هغه وخت کې که چا د نبوت دعوه کوله د رسول الله په عزت باندې کم ډاکو حمله کوله، هغه وخت کې اسلامي ریاست په خپله توره باندې هغه خلک وهلي دي، د هغوی ژبې بندې کړي دي. د رب ذوالجلال دغه پاک ځمکې د هغه خبیثو پلیتو بوټو نه پاکه کړې ده. اسلامي ریاست په خپله توره باندې د هغوی کار تمام کړی دی. تاسو وګورئ عهد اول کې یو سړی اوچت شو، هغه یو سړی اوچت شو، هغه د ابهله په نوم باندې د اسود عنسی په نوم باندې یمن کې د نبوت دعوه وکړله. د الله پیغمبر یمن والو ته خط ولیکو، ورته ویل د دې کار تمام کوي، د قتل کوي، چونکې د خبیث د عمره محافظین به صرف 7-8 هزار محافظین د ده په حفاظت باندې بامورو، د ده پهرې ته به ولاړو. د دې وجې نه ده ته رسایي مشکله وه، ده ته رسایي اسانه نه وه. صحابه کرامو منصوبه جوړه کړله دی چې په کومه کمره کې د شپې وده کېدلو د لرو نه سرنګ ورته ور وایستلو، د شپې پسې صحابه کرام را ورسېدله، دا خبیثه په خپله بستره او پالنګ باندې قتل کړلو. سبا ته چې کله صحابه اذان وایي په هغه کې یوه جمله وایي اشهد ان محمد رسول الله وان ابهله کذاب. او خلکو محمد د الله رسول دی، ابهله اسود عنسی کذاب دی. جبریل راځي د الله پیغمبر ته اطلاع ورکوي اسود عنسی ختم کړلو، مردار یې کړلو، د هغه پلیت نه د رب دغه پاک ځمکه پاکه کړله. د الله پیغمبر
صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل پاز فیروزی دلمی رضی الله تعالی کامیاب شو هغه خبيث انجام ته ورسو دا باهدی اول کې اول هغه مردار پلیت بوټه وو چې د نبوت دعوی کړي وا الله د پیغمبر هغه تاج د ختم نبوت باندې ډاکا چول غختل هغه کوشش کولو اسلامي ریاست بخبل تور سره ختم کړي دا کار تمام کړو یو دویم کسورت له اسدی بنامه باندې اغم د نبوت داوو وغللا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام داغه منونکو قتل لپاره ورولېګل جنگ وشولو د ملګری قتل للا د جانشین گرفتار للو سټه ورنکټللو دا خبيث وتختدلو د جزیره العرب نه بهر وتلو دا ویر د نبوت نس دستبردار شولو جزیره العرب پرې خودلو دا دویمه فتنه وا احدی اول کې د نبوت داوه کړي رسول الله پاک تاج د ختم نبوت باندې د ډاکا اچولو کوشش کوو اسلامي ریاست هغه په خپل تور باندې وهله د هغه کار تمام کړی دریم یو خزه واقع د نبوت داو وکړه په دغه وخت کې دوه کسانو د نبوت داو په یو ځای کړی و یو علاقه کې یو خزه داو کړی و بل طرف دا هغه مسلمه کذاب د نبوت داو کړی و هغه خزه ځای په ځای باندې ملګری تیارول حمله ور کېدله بل اخر مسلمه کذاب تم خطرش ولا چې زما طرف تم پیش قدمی کوي حمله کوي ورته جواب ورولېګو ورته وایي د جنگ نه سن جوړیږي خپلو کې بکینو په مذاکراتو باندې به خبره حل کو دیو کېناستل مسلمه کذاب او دغه خزا په یو خیمه کې کېناستل 100 غنټو باندې مذاکرات مشتملو مذاکرات سګدل چې هغه د دیو دغه مذاکرات په زنا سره ختم شو هغه خزې د نبوت دعوه دیږي کې تمام شو دیو جناب والله رب ذوالجلال خزې د نبوت نه ور کوي خزر خواهشات مرکز دی هغه په جرأت او غیرت سره خپل مدعا نشي بیانولې هغه jihad نشي کولې هغه تبلیغ د چا دروازې ته نشي ورتللې دیو جن د رب قانون د خزې ته تر اوسه پورې نبوت نه دی ورکړي سلورم نمبر مسلمه کذابو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خط راولېو د خط په سر کې لیکلي من مسلمه رسول الله الى محمد رسول الله د مسلمه رسول الله چې کذاب خپل ځان ته وایو دا غره طرف نه محمد د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا هغه طرف نه نبی رسول الله ولیکل من محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب د محمد رسول الله د طرف نه مسلمه کذاب دروغجن دا هغه خبيث طاقت نیولې وو 40000 غسر بغم مسلح لخر تیار کړي وو فوج تیار کړي وو هغه لخر تیار کړي وو 40000 ډیر لوی سیز دی هغه وخت کې آبادیان نه وي د عمر انسانان نو ما ته چې سوچ کوو د وخت کې 20-30 لاکھ سره برابرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت تشکیل کو جهاد او قتال د لګلو لپاره چې دا صحابه لاړ شي مسلمه کذاب او دغه ملګرو سره جهاد وکي هغه قتل کې انجام ته ورورسي الله پیغمبر دې دوران کې د دنیا نه تشریف وړلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی چې اولنې خلیفہ بلا فصل هغه په خپل عهد کې دغه لخر ولېګلو مسلمه کذاب دغه ملګرو سره زیبزه جنگونه وشولو د ملګری مرداران شولو صحابه کرام هم شهیدان شولو زیبزه باندې جنگونه کېدل جړبونه کېدل بل اخر خالد بن ولید رضی الله تعالی سیف الله هغه پوره په طاقت سره پوره په جوان شجاعت سره پوره په بهادرۍ سره حملاور شولو د ملګری دنیا قتل لل دا خبيث وتخدیدلو د خپل ملګرو مردارانو لاشونه پرې خودله الته یو کلا کې بنا واغستله هغه کې محصور شولو صحابه کرامو د کلام محاصره بغلله دیو د دننه د غشو گزارونه کوله صحابه کرامو ته نقصان رسیدلو صحابه کرامو یو صحابي ته منجنیق په ذریعہ سره دن ورگزار کو هغه کلات دروازه کولاوله دن جنگ شروع شولو لاس بلاس لړۍ شروع شوله دا خبيث یو دیوال ته ولاړو کسان مخکره دنه جنگیدل د حفاظت کو صحابه کرام التور ورسیدل هغه حصار مات للو د په زمان دی اوهلو مردار کړلو دن بدغه یو جنگ شوه دی بدغه یو اورز باندې 2000 د مسلمه کذاب ملګری صحابه کرام قتل کړي دي او د خالد بن ولید رضی الله عنه په لاس کې نه توري په دغه ورځ باندې مات شوی دي هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی کله چې وفات کېدو په خپل بستر باندې وفات شو جړلې
چا ورته ولې جاړي مرګ دې جاړي هغه ورته نه د مرګ دې نه جاړم بیا ولې جاړي د جړا وجري صدا دی ورته جواب ورکړي وای خالد دنیا جنگونه وکړه د سلونه زیات جنگونه وکړه په جنگونو کې د مرګ خلې ته ورغه لیکن میدان جهاد کې الله مرګ نو لګلې نن خالد بخبل بستر باندې او به یو جمله فرمایلی و ول اموت کموت الحمار زره خراب د خراب یعنی اگر میدان جهاد د شهادت په مقابله کې په خپل مرګ باندې مړ کېدل دغه داغر ابوه دا د خر مرګ دی لیکن خالد بن ولید رضی الله عنه سیف الله د الله توره وا علما فرمایي چې میدان جهاد کې له شوه وي دې مطلب دا و چې الله توره ماته شولا دې وجنه الله ال شهادت ورنکو خالد بن ولید په خپل بستر باندې وفات شو خو خالد بن ولید دغه مرګ اکبر رسول شهادتونو ګوره شهادت او دغه انداز په دې دور کې د امیر المؤمنین مجاهد مولا عمر سے منور الله مرقده ما ته یو کس کیسه کوله اگر افغانستان انقلاب دور کې یو زی تدلوس مشرانو ایو مشر کیسه کوله سپینګره او دیور سره پاتې شوی ولا اخیری وخت کې بیمارو انتهایی بیمارو چا ورته ویل خو به بوزو علاج بدلته وکړو هغه ورته نه زما په بستر باندې مرګ دوه پیغام لري په دې کې یو پیغام اگر امت د ځوانانو لپاره دی دویم پیغام د کفر لپاره دی د امت ځوانانو ته پیغام دی ځوانانو چې چرته جهاد په میدان کې مرګ وي مولا عمر به خپل بستر باندې لوړ کېده دویم پیغام د کفر د پاره دی د ما د بسترې مرګ د کفر د پاره شکست دی او یې سره د لا او لخرنا ته هر قسم وسایل او اسباب سره راغلیو دا وی دا ووا په دې مزم کې باندې زمونږ یو میګې نشه پټېدلې یو میګې نشه ورکېدلې نن دا وی د لوی دشمن مولا عمر په خپل بستر مخبل مرګ باندې بری دا د کفر او دا وی د ټکنالوژي د پاره شکست دی بہرحال محترم معرض کو عہد اول کې سلور کسانو د نبوت دعوه کړې و اسلامي ریاست په خپل تور باندې دا وی کار تمام کړو وغه انجام تر رسول لیکن روستا چونکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو لا تقوم الساعه قیامت به تر هغه وخت پورې نه قایمیږي حتی یخرج 30 کذابا تر څو پورې چې 30 ډیر دروغجنان نوی راپورته شوي شارحین باغې باندې اشکال کوي یره په د امت کې ډیر خلک راوچت شوي دي چې هغوی د نبوت دعوه کړې وه هغه د 13 زیات دي علماء جواب کوي دلته 13 مراد 30 مراد هغه کسان دي چې هغه به شان او شوکت به قایمیږي ملګری به پیدا کیږي منون کې به پیدا کیږي ورنه دغه څه ډیر شي دي 30 کسانو هغه کسان مراد دي الله پیغمبر فرمایي كلهم يزم انه نبي هر یو بدا دا ولري نبی ما بل زي فرمایل انا خاتم النبيين لا نبي بعدي زما امتيان خیال ساتي یاد ساتي ز اخر له نبی با الله د نبوت دغه سلسله په ما باندې ختم کړی دا ما نه رسته دنیا ته بل نبی نشرات لره انا خاتم النبيين لا نبي بعدي ز اخر نه نبی ما زمانه رسته بل نبی نشرات لره دنیا وروسته دور کې مرزا غلام محمد قادیانی راپورته شو د نبوت دعوی وکړه زمونږ علماء وکتل اول دور کې خو اسلامي ریاستونو دغه خلک ختمول وروسته دور کې ریاستونو د هغوی تحفظ او حفاظت شروع کو او دا د هغې وخت نه وشو چې کله زمون خلکو په ذهنونو کې واچولی شو د مولا د حکومت سره څه کار دی د مولا د اقتدار سره څه کار دی د مولا د ریاست سره څه کار دی مولا دې په خپل جومات کې کینې سبقونه دې پړوي مولا دې په خپل منبر او محراب سنبال کړي د کله چې د علماو د لاسونو حکومت اخیستلی شوی دی اقتدار اخیستلی شوی دی د کله چې علما د حکومتونو د اقتدار نه بې دخله کړی شوی دي هغه وروسته زمونږ او ستاسو دین مظلومه ګرځېدلی دی زمونږ او ستاسو دین لاوارثه ګرځېدلی دی زمونږ او ستاسو قرآن لاوارثه ګرځېدلی دی د هغې نه وروسته مسلمانانو بیا صحیح سانت اخیستی تاسو که وګورئ دې بازارونو ته تاسو ورسئ دلته یو څوک د خوراک په څیز کې ملاوټ وکړي دلته یو جعلي حکیم او ډاکټر راشي پولیس پسې راشي لاسونو ته هتکړۍ واچي بوځي تر خلکو د صحت سره لوبې کوي او یقینا کېدل پکار دي دغسې لیکن تاسو کې غور وکړئ سوچ وکړئ دلته په دې معاشره کې خلک د امت د عقایدو سره لوبې کوي
دا وی ذهنونو تر شکوک او شبهات او زهر وردن نه کوي دلته خلق د احادیثو نه انکار کوي دلته خلق د انبیانو د معجزاتو نه انکار کوي دلته خلق زمون په دین پسې ټوکې کوي دلته خلق زمون بنیادی عقاید راغستې دي هغه د يرغمال کولو هغه د خبو د لاندې چقولو کوشش کوي یقین وکړه هغه څوک تبوس کوونکې نشته دی ولې نشته دی ځکه دلته دین مظلوم دی دلته قرآن لاوارث دی دلته ګیره مظلومه ده دلته پګړۍ مظلومه ده دلته شاعر الله مظلوم دي دلته ختم نبوت غونته کې اساسي مسله د حکمران طبقه په سمجھ کې تر هغه وخت پورې نه راتله تر څو پورې چې 30-40 هزار ځوانانو شهادتونه نو پیش کړي قربانۍ دې ورکړي دلته د ناموس رسالت غونته کې حساس مسله زما استاد قاضیانو ججانو په سمجھ کې تر هغه وخت پورې نه راتله تر څو چې غازی خالد فیصل غونته کې ځوانان پورته شوي نو په دغه عدالتونو کې دنه د ګستاخانو سرونه لوځولي دلته په دې معاشره کې که تاسو ګورئ یقین وکړئ دلته خلک د قرآن توهین کوي پلانکي ځای کې قرآن وسوځو پلانکي ځای کې دا وسوله پلانکي دا حالات تاسو ګورئ د ګاونډي ملک یو اسلامي حکومت تر علماو په لاسو کې اقتدار ورسره دی زه هلته منم یو څوک دې راپورته شي د نبوت دعوت وکړي زه هلته به ومنم چې هلته یو څوک راپورته شي د قرآن توهین وکړي د پیغمبر توهین وکړي دلته مخکې ګال یو سړی به د مردان کې پورته شو په قرآن مجید باندې لوی اودس ماته وکړو دې 400 کې څو کاله مخکې یو سړی پاسې ابراهیم علیه السلام ته کنځل وکړله دلته به دا خبر کې یو سړی پاسې پولیسو به د پندوکي ګرفتار کړلو هغه سړي د نبوت دعوه کړې وه دلته په دې مردان کې یو سړی په دې مردان کې په دغه یونیورسټۍ کې یو سړی الله ته به کنځل کول هغه چې به کله د اذان اواز واورېدلو هغه به دومره عجیب الفاظ استعمالول چې زما خولې ته نشي راتللی چې زه استعمال کړم د نقل کفر نه باشد په بوري ادم قسم دی که زما ضمیر اجازت راکوي زه ووایم لیکن کم ځوانانو مخې ته چې هغې هغه بکواسات کول هغوی انجام ته ورسوو نن هغه غازي عمران هغه د پانسۍ سزا ورته ختلی شوې ده په اسلامي ریاست کې هغه په جیل کې د پانسۍ انتظار کوي عمر قید سزا ده ستا په دغه مسلمان ملک په دې پېښور کې غازي خالد فیصل صاحب ده چې هغه په جیل کې دی زما ستا تر اوسه پورې ځوانان د هغې نه دي خبر بله ورځ په هغه باندې فیصله وشوه عمر قید سزا ورته وروړلی شو دلته حالت دغسې دي دلته تاسو ګورئ د پېښور په دې اطرافو کې یو لوی منکر حدیث منکر قرآن اوسي د تراویحو د انکار نه شروع کړی و د رسول الله د رسالت په انکار باندې ولاړ دی د منیر شاکر په نوم هغه خدمت تاسو پیژنئ یقین وکړه په دا میډیا باندې نن دنیا نوجوانان د شکوک او شبهاتو شکار کړي دي د 13 ورځو کې د بي بي سي یو انټرویو تازه چلیدل تاسو کې چا کېدای شي اورېدلی دنه تپوس کوي ورته امت کې اختلافات ولې دي دی ورته وایي د دې وجه احادیث دي وایي دې احادیثو کې مجوس دومره ملاوټ کړی دی چې اوس موږ ته دا پته نه لګېږي چې د رسول الله حدیث کم دی هغه ملاوټ پکې کم دی دی وایي دا قرآن نبي علیه السلام په خپله لیکلی دی امت ته ورکړی دی احادیث 200 کاله وروسته لیکلی شوي دي په دې کې ایرانیانو ملاوټ کړی دی مجوسو پکې ملاوټ کړی دی حدیث د رسول الله مونږ پورې نه دی رارسېدلی بابا دا ته قرآن صحیح را ورسېدلو احادیثو کې تحریف وشو ګډوډوالی وشو خلکو پکې ملاوټ وکړو دا احادیث چې کوم علماو را رسولي دغه علماو قرآن هم را رسولی دی که هغوی په حدیثو کې ګډوډ کړی بیا قرآن تا ته کوم طرف نه صحیح را ورسېدو وایي نه که نه د قرآن د حفاظت ذمه خو الله اخیستلی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بابا دا قرآن دا آیت تا ته کوم ځینې ملاو شوی دی تا په خپله د رسول الله نه اورېدلی دی نه تا ته جبریل نعوذ بالله راغلی دی تا ته ویلی دی نه بیا چېرته دا خو هم دغه علماو را رسولی دی که چېرته احادیث صحیح نه را رسېدلي بیا دغه آیات انا نحن نزلنا الذکر تا ته به کوم سره را رسېدلی دی لږ خو ذکر که او د دې قرآن د حفاظت ذمه خو الله اخیستې ده د علما ناست دي قرآن څه ته ویل کېږي و اسم للنظم والمعنا جميعا دا قرآن صرف الفاظو ته نه ویل کېږي صرف معنا ته نه ویل کېږي قرآن الفاظو معنی دواړو ته ویل کېږي عجیبه خبره ده قرآن الفاظ دي احادیث د هغې معنا ده الفاظ را ورسېدل معنا را ونه رسېدل په هغې کې ګډوډ وشو د الله هغه واده چېرته لاړه او محترمو احادیث چې یو سړی نه مني دا کله قرآن نشي منلی
د قرآن منلو د پاره ولنې بنیاد احادیث دي، د دین منلو د پاره بنیاد احادیث دي. کله چې یو سړی احادیث نه مني د قرآن نشي بنلی، کله چې یو سړی احادیث نه مني د په قرآن عمل نشي کولی، کله چې یو سړی احادیث نه مني قسم دې د اسلام نشي منلی، د اسلام بنیاد نړۍ ده. تاسو که وګورئ 5 ټیمه مونږ تاسو کوو دا قرآن اوچت کا پدې کې مونږ تذکره شته دی، لیکن 5 ټیمه مونږ داغه اوقات او تفصیلات او ذکر قرآن کې نشته دی، د رکعاتونو تفصیل نشته دی. 5 ټیمه اذان اقامت د ذکر په قرآن کې نشته دی، د دې شکل صورت هيئت کیفیت طریقه کار قرآن کې نشته دی. دا قرآن اوچت کا د زکات حکم بل کې شته دی، د حج حکم بل کې شته دی، د روزي حکم بل کې شته دی، د سود حرمت بل کې شته دی، لیکن تفصیلات په قرآن کې نشته دی. د دې تفصیلات په احادیثو کې ذکر دي. اوس یو سړی احادیث نه مری دی وایي زه صرف قرآن بلبا احادیث نه منم، ته سوچ وکړه ستاره دین خو بنیاد وایستل اوسه بسي او هغه ظالم زمونږ استادو مخکې زمانه مخکې مدني صاحب د حوض کوثر تذکره تاسو ول هغه د دین منکر دی دا نه مني، پولیس ورات نه مني، شفاعت د رسول الله نه بری، د قبر ژوند او زندگی نه بری، اطاعت د رسول الله نه بری، احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بری، معراج نه بری. صرف انکار نه کوي بلکې دا هغه بس استهزاء کوي، توهین کوي په دې وخت کې د مسلمانانو نوجوانانو ذهنونو تر دغه بنیادی عقاید په حواله سره شکوک او شبهات ورچ او اوس کولا وای د طلاق په مسله کې 13 ورځې کې کلیپ راغی تاسو کې بچاو ریدلې دا نور هغه وای په دې قران باندې سور لسو ډیر لسو کاله څوک نه دی پوه شي، په دې قران باندې ډیر لسو کاله څوک نه دی پوه شي، په دې دین باندې ډیر لسو کاله څوک نه دی پوه شي. مزما استاد دین خو تواتر لري، دا خو په تواتر سره راغلی، دا قرآن په تواتر سره راغلی دی، دا زمونږ استاد دین په تواتر سره راغلی دی، دا د نبی علیہ السلام نه صحابو نقل کړی دی، صحابو نه تابعینو نه تبع تابعینو مسلسل دا سلسله روانه ده. هر دور کې دومره خلکو نقل کړی دی چې عقل دا نه مني چې دا ټول په دروغ باندې اتفاق وکړي، عقل سلیم دا محال ګڼي چې دا ټول په دروغ باندې اتفاق وکړي. اوس چې کله تواتر ختم شو 1400 کاله په دې نری پوه شوی تا خو قرآن تواتر ختم کړلو. سوال دا دی 1400 کاله امت په دې نو پوه شوی تر کوم ځای نه پوه شوی تا باندې نه وی راځي په دې وخت کې او دا سيزونه موږ راځم کړل سو میاشتې موږ زموږ تاسو په د ملک کې دغه مدرسې شته چې عالم اسلام په اعتماد کې زموږ د کلی مدرسې نه دي التلویل علماء مفتیان ناسي ما هغوی ته ورولېږل بعضو مدرسو ته زه ورغلم ما ورته دغه کلیپونه وغږول مشران سپینګیري علما مفتیانو ما ته وایي دا سړی خو زندیق دی بلکې زمونږ ستاسو په د وطن کې هغه مدرسې شته دی چې عالم اسلام په اعتماد کې بنوري ټاون غونډه کې مدرسې دغسې ګڼې مدرسې 20-25 پورې فتوې مونږ ته راغلي دي مزید را روانې دي میاشت کې به راپوره شي انشاءالله به مونږ د میډیا ته ورکوو اگر ټولو لیکلي دا سړی د اسلام نه خارج شوی دی مرتد شوی دی د ده بیانونه اورېدل د ده درسونه اورېدل دا جایز نه دي د ده سره تعلق ساتل دا جایز نه دي د ده انټرویو کول دا جایز نه دي د ده سره قسمه تعاون کول دا ټول امور ناجایز دي په مسلمانانو باندې لازم دی چې د دې نه ځان وساتي نو ځان به دې ساتو که نه انشاءالله ورځي ساتو به انشاءالله حکومتونه هم د عقیدې نظریې د ایمان غم نه کوي د خپل ایمان غم ورکوي دنیا مزې هم دغسې آخرت هم تباه نه شي دلته زمونږ ورور وي مسلمان وایي ځان ته 5 ټیمه مونځ کوي د 5 ټیمه مونځ کوي د مسلمان مور په غېږ کې نوشه بیبي ډېره جنت تمه لري لیکن په دا فیسبوک په دا سوشل میډیا باندې دغسې مرتدین او ملعونین واوري عقیدې تباه شي برباده شي په دغه حالت کې دته مرګ راغی علما ناست پوهېږي په دغسې حالت کې دته مرګ راغی یقین وکړه د ټول عمر دپاره د جهنم ته لاړ د دې وجه نه خپل ایمان عقیدې حفاظت وکړي که وبه که نه انشاءالله په زوره ووایه انشاءالله برحال ما عرض کوو محترمو زموږ علما وکتل اولني دور کې اسلامي ریاست په خپله توره باندې دغسې خلک ختمول وروسته دور کې
حکومتونو د مرزا غلام احمد قدیری دغه فتنو ته تحفظ ورکول شروع کړل، د هغې حفاظت یې شروع کړل. زمونږ علماو سره اقتدار نه و، طاقت ورسره نه و، ریاست ورسره نه و، حکومت ورسره نه و، ډنډه ورسره نه وه. هغوی د کمزورۍ په حالت کې و، لیکن خپله ذمه داري ادا کړې ده. میدان ته راغلله، کتابونه یې ولیکله، جلسې یې وکړلې، قراردادونه یې پاسلله، اسمبلۍ کې اواز اوچت کړو. ما ورته خبردارول شو مسلمانانو، دا زمونږ ستاسو د پیغمبر د ناموس خبره ده، دا زمونږ ستاسو د پیغمبر د عزت خبره ده، دا هغه تاج د ختم نبوت خبره ده. او خلکو ډاکوان را مخکې کېږي، زمونږ ستاسو د پیغمبر هغه د ختم نبوت تاج لوټل غواړي، د هغه عزت لوټل غواړي. مسلمانانو یې را بیدار لله او الحمدلله علماو اواز لګولی دی، قرباني ورکړې ده، جیلونو ته تللي دي. ما ورته خبردار کړي وو زمونږ د ایمان د حفاظت تحریک یې لګولی دی، علما مسلسل ولاړ دي. زمونږ ستاسو ذمه داري ده چې هغه علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله، کوو به انشاءالله. دې اسمبلۍ کې 1973 کې مفکر اسلام مفتی محمود صاحب نور الله مرقده د جمعیت علماء اسلام مشر قائد هغه دغه فتنه انجام ته رسولې وه. او دې وخت کې زمونږ ستاسو ججانو دې خلکو بیا هغې ته ریلیف ورکوو، اسانۍ ورکولو کوشش یې کوو. تاسو تېرو میاشتو دوه درې مخکې کتلې وه، الحمدلله هغه سپین ږیری عالم چې ټول عمر ما ورته ورته سیاسي اختلافاتو د وجې نه کنځل کړي دي، ما ورته یې مخالفتونه کړي دي، ما ورته یې د مقابلې کوشش کړی و. په دغه سپریم کورټ کې هغه د 72 سال په عمر کې په سپینه ږیره باندې ولاړو او هغه صحابیانو به تبصرې کولې، ما هغه تجزیې اورېدلې، ما کتلې، مطالعه کولې وې. هغه یو نیوز والا لګیا و، ویل مولانا صاحب چې کله هغه سپریم کورټ جج ته ورغی، ویل دې رپېدو د مولانا صاحب مخې ده، د ژبه هغه ګډوډېدله، په ده باندې روب و. مولانا صاحب دهشت ور باندې، مولانا صاحب په 72 سال کې کله دغه تللی عدالت ته، لیکن په دغه ورځ باندې ورځي پلار یې دغه فتنه انجام ته رسولې وه. د امت ده، د پاکستان د مسلمانانو د ایمان حفاظت یې کړی و. یو ځل که بیا هغې کوشش کوو، د هغه بچی ولاړو، هغې په سترګو کې سترګې ورکړې وې. الحمدلله هغه کفر ته یو ځل بیا بند وتړو. هغه عالم زموږ ستاسو په وطن کې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاته. او هر وخت کې اوس دا د سود مسله راغله، زمونږ خلک و یاره د 3 کالو دپاره ملایانو سود حلال کړو. نو دا 50 کاله درته چا حلال کړی تر اوسه پورې؟ او له ټایم ورکړو دې وخت کې د دې 3 کالو کې دا فتنه ختمه کړي، دا ګن ختم کړي. د کوم د وجې نه زمونږ ستاسو وطن په لعنت په اور کې سوځېږي. دا د مدرسو رجسټریشن تاسو ته به نه وي پته، مونږ ته دلته مدرسو ته راشي، مختلف ادارو ول رجسټریشن وښایي، نو تاسو خو بند کړي دي، کوئ نه د کوم ځای نه درته وښایو. مونږ ته بینک ته ورځې ویل مدرسې دپاره د اکاونټ جوړوم نشي جوړولی، اجازت نشته دی دې خبرې. نن په مسلمان ملک کې صدر مملکت هغه څیز ته دستخط نه کوي. دې وطن کې که د مدرسې خبره راغلې ده، د ختم نبوت خبره راغلې ده، بلکې امت مسلمه دې وخت کې که د فلسطین خبره ده، یقین وکړه یو لیډر وښایه چې هغه په لویه سطح باندې اواز اوچت کړی. په دې وطن کې دغه یو لیډر دی، زما ستا سیاسي اختلاف به ورسره وي، لیکن وطن کې دا وګوره په دې ملک کې کلم چې اسلام خبره راشي، د مدرسې خبره راشي، د ختم نبوت خبره راشي، د دین خبره راشي، بیا دغه یو لیډر، دغه یو عالم سپین ږیری مخې ته ولاړ دی، دا د فلسطین دپاره هم اواز اوچتوي، دا د مدرسې دپاره هم اواز اوچتوي، دا په ختم نبوت کې دپاره هم اواز اوچتوي، دا اسمبلۍ کې دنم اواز اوچتوي، دا غریب روډ ته هم راوځي، دا په روډ باندې هم اواز اوچتوي. لیکن ما او تا تر اوسه پورې زه هغه سره څه ملګرتیا کړې ده دی نه یې په دغې باندې. دې وجې نه محترمو مونږ تاسو چې څومره کېدی شي د ختم نبوت حفاظت چې کوم علما په میدان عمل کې کوي، د هغوی ملګرتیا به کوو انشاءالله العزیز، کوو به انشاءالله. او د هغې حفاظت کوونکي جمعیت علما اسلام دی، زمونږ دغه علما دي. مونږ تاسو به انشاءالله د هغوی مټې جوړېږو. سبا ته دغه جلسه هم ده د فلسطین په حوالې سره، مونږ او تاسو به انشاءالله ټول په ټوله په هغې کې شرکت کوو انشاءالله العزیز، کوو به انشاءالله. زه په آخر کې مولانا عبدالحق سرحدي صاحب حفظه الله دغه ټول ملګرو ټیم ته دغه کامیاب پروګرام باندې خراج تحسین پیش کوم. مونږ تاسو ټول ملګري به مېلمانه را رسېدلي دي، تر اخر پورې به انشاءالله د نظم و ضبط مظاهره کوو. کینو به تر څو پورې دعا نه شوي
چونکې بلوچستان نه میلمه راغلی دی او چې موږ او تاسو په خپل محله کلي کې ګنټه دوه هغه لپاره کښېنو نو هغوی به هلته څه تاسو وروړي چېرې دا پېښور خلک او بیا خصوصا د قاضي کلي لطیف آباد د دې علاقې دا خلک دا څنګه خلک نو چې کم از کم هغوی ته ثابته کړو چې موږ د میلمنو سره محبت ساتو د علماو سره محبت ساتو پوره په استقامت سره به تر اخره پورې کېنو انشاءالله العزیز وعده ده ما سره الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا